خو اهمه مسله دا ده چې ته کله تیمم وکې په دغه تیمم باندې تا مونځ وکړه چې کله دې مونځ وکړه لږ وخت وروسته تاله چې اوبه راوړې یا تا اوبه په خپله باندې وموندلې اوبه ته میلاو شوې نو آیا دغه مونځ دوباره راګرځول لازم دی که نه دا مسله ده نو په دې کې اختلاف دی خو اصل کې دا دوه مسلې دي یو دا چې کله تا تیمم وکړه او بیا دې مونځ وکړه بیا د دغه مونځ ټیم تیر شه لکه مثلا تا ماسپښین مونځ په تیمم باندې وکړه بیا د ماسپښین د مونځ دا ټیم تیر شه د مازدیګر وخت رالی د ماښام وخت رالی او تا ته اوبه میلاو شوې نو اتفاقا د ټولو ائمو په نسبت باندې اتفاقا د دې مونځ راګرځول نشته د دغه مونځ ټیم تیر شه تا په تیمم باندې مونځ کلی په تا باندې دوباره راګرځول نشته خو ها اوس تا مونځ وکړه په تیمم باندې ماسپښین مونځ دې وکړه مثلا په دې دور کې په دې نن سبا حالاتو کې تا ماسپښین مونځ وکړه په 1 بجه باندې یا په 1:30 دې مونځ وکړه تا ته اوبه میلاو شوې په 2 بجې باندې یا په 2:30 ته میلاو شوې یا ته په 3 میلاو شوې نو آیا دغه مونځ دوباره راګرځول په دغه وخت کې دغه ماسپښین مونځ شته که نه نو په دې کې اختلاف دی د ائمه ثلاثه رحمه الله په نسبت باندې جمهور مذهب دا دی چې بیرته مونځ راګرځول نشته که په تیمم دې مونځ وکړه مونځ دې وشه که اودس باندې مونځ وکړه نو مونځ دې وشه مونځ راګرځول نشته صرف د امام احمد ابن حنبل رحمه الله مذهب دا دی هغوی مونځ به راګرځي دا د هغوی مذهب دی بهرحال حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام له 2 صحابه کرام راغله دغه 2 صحابه کرامو په تیمم باندې مونځ کړی و بیا یو صحابي دوباره دغه مونځ راګرځه اوبو ته میلاو شو نو دوباره یې مونځ راوګرځاو او د بل صحابي راونه ګرځاو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کم صحابي مونځ راګرځولی و دوباره هغه صحابي ته یې وویې وایي تاله به الله رب العزت 2 اجره درکړي او کم صحابي چې مونځ نه و دوباره راګرځولی هغه صحابي ته وویې وایي تا په سنت طریقه باندې عمل کړی نو دواړه جایز دي